خپل پولیس فورس باندې مونږ فخر کوو دا زمونږ شان دی. په خیبر پختونخوا کې د ترخګرۍ په ضد جنگ او امن راوستو لپاره د کال 2009 نه کال 2023 پورې 1403 پولیس افسرانو او اهلکارو قرباني ورکړي او د شهادت مرتبه ترلاسه کړي. ولې په 1300 کلونو کې په مجموعي توګه 1982 پولیس اهلکار او افسران په نښه کړي شوي. په دې اړه د پیښور اس پی سټي عبدالسلام خالد وایي نو موږ سره چې کومه ډیټا ده زموږ د خپل شهدا right from 1970 till 2023 موږ 1982 ټوټل شهدا دي. بیا هغه نه بعد چې کوم لیر د 2000 نه تر اوسه پورې شوی دی په هغې کې د کیپټل سټي پولیس پېښور چې ټولو نه غټ فیګر دی په دې شهدا کې هغه 372 شهدا دي. هغې نه بعد که تاسو ډفرنټ ډسټرکټ وګورئ نو ډي ای خان 221 دی، بنو 211 دی، داسې نور ډسټرکټو خپل تناسب دی د دې کې. او په دې کې دام زه وایم چې په دې کې د آی جی رینک نه ونیسه تر کانسټیبل پورې په هر رینک کې کسانو خپل شهادت په دې جنگ کې پیش کړی دی. دې کال زموږ د پیښور لایک یو غټ بلاست شو په پولیس لاین کې جمعات کې هغې کې 86 شهدا وو. په 86 کې 18 شهدا د سی سی پی وو د کیپټل سټي پولیس. او که موږ اوورال بیا فګر وګورو نو دې کال کې د پیښور 24 شهدا صرف په دې اګست میاشتې پورې دي. په خیبر پختونخوا کې د امن راوستو لپاره ټولو سکیورټي ادارو مهم کردار ترسره کړی. ولې چې خپل ځان د وطن لپاره قربان کړي او د شهادت لویه مرتبه ترلاسه کړي. مولانا ارشد علي قریشي وایي چې شهادت یوه لویه مرتبه ده او چې چاته حاصله شوه نو کامیاب دی. د دې ډېر لوی مقام دی. کوم خلک چې د شهادت په مرتبه باندې فایزیږي الله تبارک وتعالی فرمایي چې دوی ته مړي مه وایئ بلکې دوی ژوندي دي. الله دوی ته حیات جاویداني چې دی هغه ورکړی دی او د الله د طرف نه دوی ته رزق ملاویږي او د الله په نعمتونو باندې دوی شادمان وي خوشحاله وي. نو کومو خلکو هم چې د ملک او د وطن دپاره قربانیانې ورکړي دي لازوال د پاکستان ټول تاریخ چې دی هغه د شهادتونو او د قربانیانو نه عبارت دی چې نن په یو آزاد او په پاک وطن کې مونږ ژوند چې دی هغه تیرو او اوس هم زمونږ د دې وطن چې کوم ادارې دي سکیورټي فورسز دي نو هغوی د دې وطن د حفاظت دپاره هغوی سنم د ورځ او شپه لګیا دي او په دې لړ کې هغوی شهادتونه هم سنم د ورکوي لګیا دی او د دې شهداو چې کوم برکتونه دي الله دې وطن ته موږ ټولو ته نصیب فرمایي.